सूरत ताहा आयत नंबर 25 सफ़ा 499 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قال موسى عليه السلام رب اشرح لي اے رب ابران زمان بارا صدری سینہ زمان ویسر لی وسان کامان بارا امری کار زمان واحلل ابران زا عقدة مٹا من لسانی زمان جبی يفقه قولي بديب يشيد ما خبرا واجعل لي او جوڑتا زما دبارا وزيرا وزير مددگار من اهلي زما خانداننا هارون اخي زما رود اشتد به مضبوط کا بدسرا ازري زما قوت واشركه في امري او شریکی کا ما سر زما کار کی کئی نسبحک کا مکاستا تسبیحو کثیرا دیرا ونذکرک کثیرا او یاد کتا لر دیرا انکا کنتا دیشکا منتا بنا بصیرا کنتا کتن کئی قالا فرمائل اللہ تعالی قد اوتیتا در پرشوتاتا سولکا سجدا غفتل یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم مخکنی آیاتون مبارکو کی اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام سرا اغا دا کلام شرف او سعادت حاصل کو او الله تعالی موسی علیہ السلام ته منصب د نبوت هغه ورکړ موسی علیہ السلام ته حکم وشو چې تا فرعون غوندې ظالم طاقت ته لاړ شه او دا هغه دپاره پیغمبري هغه سرکشه شوی دی هغه ته د دین دعوت ورکړه دا خو یو ډېره لویه ذمهداري وه یو منصب د نبوت ملاو شو او بیا یو ظالم سپر پاور چې په هغه زمانه کې هغه د ځان نه لوی هېڅوک هم نه ګڼل هغه ته بیا ورتل او د دین دعوت ورکول او بیا داسې انسان چې هغه ډېر کمزوری وي او هغه د حکومت په نظر کې یو مجرم وي ځکه هغه باندې مخکې دا جرم راغلی موسی علیه السلام باندې چې هغه قتل کړی دا ټولې خبرې چې انسان باندې راشي یو طرف ته د نبوت لویه ډیوټي میلاو شوه بل طرف ته مقابل یو لوی ظالم دی په خپله باندې انسان ضعیف دی او د حکومت په نظر کې هم په ده باندې جرم راغلی دی او هم هغه ظالم سره مقابله هغه ته د دین دعوت ورکول راغله خامخا دا ډېر لوی ذمهدارۍ دی په دې کې به انسان څه کوي الله ته به متوجه کېږي موسی علیه السلام الله ته متوجه کېږي او دعا غواړي دې کې موسی علیه السلام پنځه دعاګانې غوښتې دي نمبر 1 دا چې رب اشرح لي صدري یا الله
زما سینه کولاو کې چې د هغه نبوت علوم زما په سینه کې راشي ځکه یو لوی ډیوټي تا ما ته راکړه او دغه شانتي چې د دین دعوت دا خلکو ته رسومه بیا به ما ته مشکلات مخې ته راځي هغه مشکلاتو برداشت کولو دپاره زما په دې زړه کې فراخي پیدا کړي هسې نه زړه مې تنګ شي دا د زړه فراخي دا یو ډېر لوی دولت دی بعضې انسان هغه ته الله تعالی ورکړی وي د هغه په ډېرو خبرو باندې نه خفه کېږي او نه غوسه کېږي برداشت کوي دا غوښتل پکار دي د الله تعالی نه او بعد انسان غوسه کېږي موسی علیه السلام الله تعالی نه څه غواړي رب اشرح لي صدري یا الله زما سینه لویه کړي زما سینه کولاو کړي چې که دی راته سختې خبرې کوي او دی ما ته تکلیف رسوي ما متعلق څه سازشونه کوي چې هغه زه برداشت کومه او بل ویسر لي امري ما ته زما کار آسان کړي الله تعالی نه به د خپل کار آساني خامخا غواړي حدیث مبارک کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دا دعا کوله اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير یا الله هر مشکل کار ما ته آسان کی ځکه مشکل آسانول دا تا ته آسان الله ته وی یا الله هر مشکل کار ما ته آسان کی ځکه مشکل کار تا ته آسانول دا آسان موږ ته بار کار ګران یو انسان هغه کمزور دی مشکل آسان کار وو ته مشکل دی الله تعالی نه آسانی غواړي موسی علیہ السلام الله تعالی نه آسانی غواړي او بل سوي درېم دعا واحلل عقدة من لساني زما د جبې هغه غوټه پرانځي موسی علیہ السلام چې کله ماشوم کتابونو کې لیکل شوی دي یو پیرا فرعون روچت کو او په خپل سینه باندې کېنو موسی علیہ السلام داغه نه ګیره ونیوه لویه ګیره وه ګیره ورته ونیوه داسې راښکا بعضو روایاتو کې راځي په دې مخې پړکه مو ورکړو ځکه ماشوموالي نه هغه ته الله تعالی د توحید رڼا په سینه کې اچولې وه او پوهېدو چې دا د الله د دین دشمن دی دی ډېر سخت غوسه شو بلې ښځې بیبي آسیې ته ویې دا خو زما هغه دشمن دی چې کوم پسې زه ګرځم او زما په کور کې لګیا دی لویېږي هغې ورته یې کم عقله داسې وی او ماشوم دی ماشوم خو چې چا سره محبت کوي نو پړک ورکوي هغې خبره په بله باندې واړو وایي زما ذهن نه مني نو امتحان پې وکړه امتحان پې وکړه وایي کم عقله په داسې امتحان کې دا ماشوم په امتحان څه پوهېږي وایي نه بس زه دې نه اوس چې کوم دی امتحان اخلم یو لوښي کې ملغلرې کېښودې اپړه کېدې او بل طرف ته چې کوم دی نو هغه اور کېښودو نو موسی علیه السلام یې ور پرېښودو موسی علیه السلام هغه ملغلرو طرف ته ور روان شو جبریل علیه السلام یا بله فرشته الله تعالی راواستوله او اور طرف ته د ده لاس هغه یوړو اور یې په لاس کې راواستو لاس یې وسوځېدو او خولې ته یې اچول خوله یې هغه چې کوم دی نو وسوځېده په هغې سره د موسی علیه السلام په لاس کې هم چې کوم دی نو زخم پیدا شو ژبه کې لکنت پیدا شو کتابونو کې لیکلي شوي چې د دې لاس ډېر علاج وکړو فرعون د لاس ډېر علاج کړی و دا لاس یې نه صحیح کېدو دا لاس یې نه صحیح کېدو ژبې کې لکنت پاتې شو هغه پاتې د لاس علاج یې ورته وکړو نو دا لاس یې نه صحیح کېدو